بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني عشر، دولسم باب دغه دیکھا نظر قضا متعلق دي ځان لک پوهه کوي. د خیر سره قاضیان به جوړیږو نو بدی آداب و معنی بزان مؤدب کو تب جا کے قاضی بن جائیں گے. خجی 338 نمبر مادہ يجب على الامام ان يختار من الناس للقضاء من هو اولى به. امام لبکار دي څوک قاضي جوړي نو د قضاوت دی منصب سره لایق کسوي او د دې منصب د پاره چې د ټولو نه اولا کم کسوي مولي سبب قاضي جوړي او که د دې منصب د پاره یو کس موجود لایق هغه پرې خوستلو او غیر لایق کسی په دې منصب باندې فایز کو نو فقد خان الله ورسوله وخان جماعه المسلمین، دا به خیانتګر جوړ شي. او دا صرف د قاضي د منصب ورکولو خبره نه ده، هر منصب کې یو سړی داسي چې هغه خلکو ته منصبونه ورکوي او هغه یو لایق سړی پریدي غیر لایق سړی د منصب ورکوي نه دي خیانت کې راځي. موږ یو ملګری دی ما تاسو ویلو شاګرد د مخ کې ډېر ښه سړی دی نو هغه اوس دی منصب باندې فایز دی چې خلکو له نوکرانې ورکوي ټولې صوبې نو هغه ته مې د حدیث ولیکلو به مې ورولېږلو ورته چې لکه ګورې د دې نه به ځان خبر کړي داسې نه چې داسې چا له نوکري ورکړي چې هغه ترکه ماله لایق او مناسب ورله نه وي بلکې دا کوم ووټینګ چې کېږي که نه دا څوک چې وټچوي نو ګویا دا یو کس په منصب باندې فایز کوي یو کس له یو منصب ورکوي نو که هغه ته پته وي دا چا له زه وټ ورکوم د ده نه دا نور کسان ډېر لایق دي او بیا هم هغه له وټ ورکوي دا هم په دې وعید کې راځي. تاسو وګورئ یجب علی الامام په امام باندې واجب ده ان یختاره چې غوره کړي من الناس د خلکو نه د قضا دپاره من هو اولا به حدیث دی څنګه حدیث دی من قلد غیره څوک چې دا قلاده واچي غیره غیر اهل تا عملا د عمل په اعتبار سره یعنی بل څوک عامل جوړ کی او فی رعایته او د پر آیت کې من هو اولا به هغه څوک چې هغه په دې عمل باندې اولا به منه دغه کس نه څوک چې د قاضي وغیرہ جوړ کو فقد خان الله ورسوله وخان جماعه المسلمین. او پورا حدیث چې اخرج الطبراني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تولى من امر المسلمين شيئا یو سره د مسلمانانو په یو کار کې هغه ته وسپارل شول چې ته خلق ته منصبونه ورکوا فاستعمل عليهم رجلا د عامل جوړ کو به خلکو باندې منصب ورکو یو کستا او هو يعلم ان فيهم من هو اولى حالانکه دا پته و شدنه بدی کې اولا اشتري بذلك بدی منصب او عالم تشتري بكتاب الله وبسنه رسول مانی بهم د څه وکړه فقط خان الله ورسوله وجماعه المسلمین. هدايه جلد نمبر 3 کې صفحه نمبر 104 مانی 140 مانی حاشیه نمبر 2 کې دی طبرانی د حدیث نقل کړي مخکې راځي. یشترط للقضاء الشروط الاتيه قضا لپاره راتلون کې شرطونه چې دي دا شرط دي تاسو لږ بر وګورئ. اصل کې قضا او شهادت دا یو باب نه دي نو بس کوم شرایط مې سب د شهادت دی ماغه شرایط د قضام دي نو تاسو په د شهادت کې شرط دار چې عاقل وي بالغ وي او مسلمان د پاره گواہی ورکوي نو مسلمان وي دغه شان آزاد وي دا شرایط ټول په قضا کې دي. وګورئ الشرط الاول والاسلام فلا يصح قضاء الكافر قضاء د کافر نسی کیږي الا ان يقضي على اهل ذمه ها کدا قضاوت وکي په اهل ذمه باندې فيجوز به جائز ده ځکه د کافر گواہی چې ده اهل ذمه او د پر اهل ذمه گواہی اهل ذمه لپاره صحیح ده کنه فيجوز به جائز وي لانه ذکر کافر چې ده اهل شهادت د عليهم بکافر باندې فكذا اهل للقضاء عليهم باغمان با اهل قضاهم ايضا وليس هو باهل للشهاده على المسلمين فكذلك ليس هو باهل للقضاء عليهم مسلمانانو باندې. خجی ماده نمبر 340 تک
هذه الشرط الثاني العقل فلا يصح تولية المجنون لونين شي قاضي کوله والصبي معشوم نشي الذي لا يقول القضاء شي قضا پیجن منا ځکه شهادت کوم دا شرطو. الشرط الثالث والبلوغ لا يصح قضاء الصبي وإن عقل اگر کا عقلی خو چې بالغ نه شهادت نه قبليږي نو قضاء نه قبليږي. الشرط الرابع والحريه فلا يصح قضاء العبد لعدم الولايه ځکه د غلام ته چی ولایت نه ولایت چاته ویل کیږي تنفيذ القول الى الغير شامن خپل قول نافذ ول لکه گواوی زید چیرې پیسې پوری دی پامر باندې نه د خپل قول نافذي قاضي صاحب د امر نه پیسې زیات لواله او قاضي تم ولایت وی خپل قول نافذي امره ته زیات ته پیسې ورکا مخکره دی. پنځم شرط البصر نظر دی دا موږ شهادت کې ویلو شهادت د پرم بنای چې شرط ده. فلا يصح قضاء الاعمى لعدم امكانه التميز بين الطرفين ځکه هغه ته ممکن نه چې تمیز وکي د مدعي مدعا علی ترمنځ. الشرط السادس یا دا وایي چې خکار کوي بد کار کوي پته وته نه لګي ځکه ډون دی اینی نه څنو. الشرط السادس شپږم شرط نطق فلا يصح قضاء الاخرسي ځکه چې کله یو سړی قاضي جوړیږي نو خو به اچھا ما وختي د شهادت خبر وکړه بس ورکې ښه لعدم امکان التميز بين الطرفين نو قاضي چې چاله فیصله کوي نو یې نه بیل ولا فیصله کوي تمیز ورته کیږي چې کله ډون دي نو هغه ته تمیز نه کیږي مې څه فیصله بچو کی. برحال مخکې راځي شپږم شرط د قضاوت د پاره نطق شرط دی نطق ځکه قاضي فیصله په نطق سره کوي چې نطق نشي کولای فیصله بچو کی. شرط السابع شوم شرط السمع اوریدل دي ځکه قاضي د خصمینو داوی اوري نو چې کله دا کون وی کون نو فلا يصح قضاء الاسم به قضا چې دا دا سینه د خط ورسېدلې بده معنی او اطرش هغه کس ته ویل کېږي چې په ورو خبرې نه اوري او کتیزي وته کې به یوري مې سی بي نو دا اطرش قضاوت چې دا ټیک دی. والاطرش الذي يسمع القوي من الاصوات قوي اوازن اوري يجوز توليه القضاء على الاصح. الشرط الثامن اتم شرط ده مسب چې په حد قذب کې به حد شوي نه ځکه چې حد قذب کې حد شي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا گواہی نه قبليږي اهل شهادت نه چاله شهادت نه دي اهل قضا نه دي. الشرط الثامن عدم الحد في قذف فلو كان محدودا في قذف لم يجوز قضاؤه لعدم جواز شهادته. الشرط التاسع مليسبه نهم شرط دی چې ذکورت بیدا د حدود او د قصاص خبره کوي تاسو په درجه حدود او قصاصو کې د خزو گواہی چې د میسب نه قبليږي نو قضاوت نه قبليږي نو په دغه شان قضاوت کې به ذکورت شرط دی. الشرط التاسع الذکورة فقضاء الانثى غیر صحيح في الحدود والقصاص هذا حدود او قصاصونه علاوه کوم شی چې شبهات سره ساقطيږي نه هغه کې د خزو گواہی صحیح د قضاوت صحیح دی ويصح في غيرهما الک خنثى سره وسکو وي والخنثى في ذلك كالانثى خنثى په شان د چا ده انثى ده نو کوم کې چې د انثى وغه نه قبلې دلو قضاوت د دې هم نه قبليږي. الشرط العاشر لسم شرط دا قضاوت به رشوت سره نه حاصل کړي که څوک قضاوت رشوت سره حاصل کی میسم دا قضاوت به ټیک نه ویخه. وګورئ الله تكون توليه عهده القضاء بالرشوه چې دا ولایت د عہده د قضا د تمیلو شوی دا پر رشوت سره نه وي سواء كانت برابر خبره د رشوت چې قاضي ورکی حاکم لا ما قاضي جوړ کا او که د قاضي قومي ورلور کی سواء برابر خبره د كانت کچریوی دفعها ورکول د رشوت كانت ده كان دې کا او کنه دفع مذکر ولا پکار دی سواء كان برابر خبره ده كان دفعها چې ورکول د رشوت كان دفعها بوایو کنه سواء برابر خبره ده لبه كانت سیده کنه كانت الرشوه برابر خبره ده د رشوت چې ده
دفعها القاضي قاضي ورکی كانت صحیح نه راځي او قومه یې څوک ورکی قومي ورکی او د سیم جوړیږي کومه وایو دفعها چې دا نوې قاضي څوک جوړیږي دا د رشوت ورکی القاضیه قاضي له چې ما قاضي جوړ کړي مخکینی مشر قاضي له یا قوم له ورکی ما قاضي جوړ کړي خدا خبره صحیح نه ما غولا صحیح وکړه وګورئ سواء برابر خبره ده كانت الرشوه دغه رشوت چې دفعها القاضي قاضي د خپل حاکم له ورکی ما قاضي جوړ کا او قومه یا د قاضي قومي ورکی چې د موږ سره چې دا قاضي جوړ کړي لکه دا خو فاسق شوه الشرط الحادي عشر يولسم شرط الله يكون المقضى له ملي سبتا سو ګوري چې د چا د بار فیصله کیږي دا به د سکسنی چې د قاضي او د خپل منځ کې یو بل لګوي نه سي کیږي د قدرت کې ویلو ځکه به تهمت راځي پلار په حق کې قاضي فیصله نشي کولای دا د سیده لکه د پلار د بار چې گواهی کوي د زوی په حق کې فیصله نشي کولای دا سیده لکه چې زوی لا گواهی کوي او د پلار د یو سړي پلار له گواهی هم ټیک نه ده قضاوت هم ټیک نه ده زوی له گواهی ټیک نه ده نو قضاوت هم دغه شان ورور له خو سیده خزه او خاون دغه شان شریکان هم ویلو کنه وګورئ الشرط الحادي عشر الله يكون المقضى له چې نبوي هغه کس چار بار چې فیصله کیږي ممن دا خلکو نه بنوي لا تقبل شهادته للقاضي چې داغه گواہی قاضي لنه قبليږي كقضائه لکه سره قضاوت کی خپل اصول لرا وین علو پلار لا نکلا مور لا نیالا او فروید غشن فرول وکي زویلا وسيله لورلا وسيله وان سفلوا او لزوجته او لشريكه وقصه هذه دولسم شرط دی چې مقضى علیه د چا چې خلاف فیصله کیږي به حاضری په وخت د قضا کې خپل حاضرو یا څوک نائب یعنی وکیلو نو که چېرې نه خپل حاضر او نه نائب موجود وکیل نو به قاضي دغه خلاف فیصله نشي کولای کني دا بقضا علی الغیب یونه د جایز البته که غایب وي بغیبوبت منقطعه سره محکم ویلو او یا ځان یې پټ کړی نو قاضي به یو کس مقرر کړي د بځای باندې او هغه ته باندې د خلاف فیصله واورول شي ابد د نائب جوړ شي ابد د وکیل جوړ شي هغه ته مسخر ویل کېږي نو داسم کولای شي چې یو کس داسې وکي قاضي یو کس به ورولېږي یو ورځ را حاضر شه دوه ورځې کور ته به کم لګي چې هلته به ورلېږي که ورسره ملاوېدو او که نه ملاوېدلو که پټېدلو بس هلته دې صرف ورځي 3 ورځې به داسې وکړي او که یو چټۍ ورلېږي څه ورته وایي هغې ته نه موږ د خلکو ته څه وایي هغه پسې راغلی دی چې عدالت ته حاضر شه خلک د عرف کې څه وایي یار درخواست کې څه ورته وایي بهرحال د عدالت د طرفه چې کومه چټۍ راځي حاضرېدلو دپاره ادې ورولېږي 3 ورځې نو که را حاضر نه شو د هغه خلاف به نوټس چې ورته وایي د هغه خلاف به فیصله وکړي وګورئ الشرط الثاني عشر ان يكون المقضى عليه حاضرا وقت القضاء چې وي به مقضى عليه د چا چې خلاف فیصله کیږي دا به حاضر وي په وخت د قضا کې اما بنفسه یا د خپل او بناء به یا د نائب په صورت کې الا في صورت الاقرار دم نه ویلې کوم مدعا عليه اقرار وکي د مدعي د داوی د قاضي په مجلس کې او به قاضي فیصله نه کوي فیصله کوي او مدعا علی نه بس ټیک ده کولای شي د فیصله په وخت کې کوم مدعا علی نه بس ټیک ده الا في صورت الاقرار بان اقر المدعا علی اقرار وکي ثم غاب بغایب شي فيحكم عليه باقراره فیصله وکي پد د په اقرار بالاجماع كما في جامع الفصول او في صورت اقامه البينه بان حضر المدعا عليه دام دا مدعا علی حاضر وی مدعی بخپلا داوا گواهان پیش کی او به مدعا علی نی او قاضی هغه نه پس فیصله کوي ام کولای شي ځکه گواهان د مدعا علی په حضور کې پیش شوی او په صورت اقامه البینه مدعی گواهان قائم کی هغه بان حضر المدعا علیه حاضر شي فن کر انکار وکي فبرهن علیه مدعی دا خلاف گواهان پیش کی ثم غاب بغیب شي
دلته امام یوسف رحم الله فیصله کولای شي يحكم عليه عند ابي يوسف رحم الله فیصله بکی بد باندې د امام یوسف رحم الله بنس باندې وهذا ارفق بالناس دغه خلکو ته نرمیم ده تاسو رسي البته قبل خار کې دي او مدعي قاضي ته وایي چې جما خدای په حضور کې گواهان پیش کړي نو مالا چټي ولي چې بل قاضي لوي سما یادم کا سجلم جوړته ویلو کتاب القاضي للقاضي دو سورتونو نای کې به بس لیکل ولو کی او بل قاضي به تش نفاس کوي ځکه گواهان دل دوریدل شوی دي وکذا دغه شان د بل صورت د دامي ویلو خلاصه کې چې حکومت وقت د طرف یو وکیل مقرر کړه نه حاضرېږي وکذا اذا غاب الوکیل وکیل غایب شي دغه کنه خدا خو غي سره ولګوا نو مدعی کې غایب شوم فیصله وکيږي همدغه شان د مدعی وکیل کې غایب شوم فیصله وکيږي مخکې راځه او فی صورة القضاء علی المسخر یادا چې صورت د قضا شي په مسخر باندې وتفسير المسخر ان ينصب القاضي وكيلا عن الغائب ویږي بکنه چې مقرر کی نسب ينصبو لیکنه ينصب القاضي وكيلا عن الغائب ليسمع الخصومة عليه چې خصومت دغه په خلاف واوري وشرطه عن القاضي عن القائل به څوک چې بده قائل لغه شرط لګي شرط ولدا ان يكون الغائب في ولايه القاضي چې دا غائب په ولایت د قاضي کې ورکه مسکم بي څوک چې مسخر خلاف فیصله د مدعی خلاف فیصله د خصم خلاف فیصله غني شرط ولدا بیانې چې د چا خلاف فیصله کوي کنه چې هغه کم از کم په ولایت کې اگر چې مجلس کې نه موجود وهي هغه دا دغه خپل بیان کوي اذا توارى المدعى عليه ورکشي پټشي فيبعث القاضي رسولا قاضي به یو خپل استاذ لګي مع شاهدين الى منزله دو غوان به مرسلي چې د به لګي دغه مدعى عليه کورته وينادي الرسول 3 ايام د غوانو بمخ کې به د قاضي دا رسول دیو رضی आवाज کوي چې ګوره لکه ان القاضي يقول لك احذر قاضي وی تا ته چې را حاضر شه د خپل خصم سره چپلان کې دی و الا نصبت لك وكيلا ستاره بار ګوره وکیل مقرروما وقبلت بينه عليك وقبلت بينه او قبلوا مبينه گواهان ستا خلاف ګوره خلم دې کنه نو کراله خبخ او کرانه له بس شان مسخر به مقرر کی فإن لم يخرج كرونه وتلو نصب له وكيلا وسمع شهود المدعي أبواوري وحكم عليه بمحضر وكيله ده وكيل بحضور کې به دا خلاف فیصله وکي پوه شولې بل څه شته وكل من كان غائبا ده کان دا خبره صرف د مدعا علیه نه ده څوک هم چې غایب دغه شان بکي نو رسول بخپل لیږي سره د دوه گواهانو نه او داغه د کور مخې ته به आवाज کوي درې ورځې په دغه طریقه باندې حاضر شکني ستا خلاف د مدعي گواهان اورو فیصله کو وكل من كان غائبا لا يمكن احضاره هر غسلې چې غایب وي او ممکن نه حاضرېدل دا مخکې څو پړ شوی وکنه حضرت غائب دی وحكم المتواري المذكور سواء كان غائبا او متواريا يبسي سدي دغه الفاظ پکې لازم کتاب کې نشته دي همدغه شان سره و ارسال تراول وارسال ثلاث اوراق في 3 ايام او لګل د درې شمختي ویلو نوټسو په درې ورځو کې چې هغه مشتمله على مضمون المنادات المذکوره کم منادات چې مخکې تیر شو په دغه مضمون باندې مشتمل پکې لیکل شوی را حاضر شکني ستا خلاف سره نائب جوړو ستا خلاف فیصله کو د مدعي گواهان اورو سواء كان غائبا او متواريا يكفى كما في مصدر کافی کیږي ښه وارسال مبتدا ده وارسال څنګه وارسال اوراق يكفى دا کافی کیږي ښه دلته زمونږ کې سره به يكفى دي ځکه نه لګیدنو خجي الا في سوره اراد المدعي ان ياخذ حقه یو صورت داسې ده توجه دي
یو صورت داسې دی چې په هغې کې د دغه غایب د طرفه مسخر مقررولو ته هم ضرورت نشته. په دې مقبول مولوي صاحب باندې ما دا خرڅ کو او ده لا پې قبضه نه ده کړې، په ده باندې مې دا کتاب خرڅ کو، په کتاب یې لا قبضه نه ده کړې، غایب شو، بیه تام شو، هغې نه پس مشتري غایب شو. زه قاضي له ورشم چې قاضي صاحب کتاب یې رانه اخیستی دی، پیسې مې پې پورې دي، نه کتاب په کارولی شمه پردی دی، نه پیسې را کړي او دی غایب، اوس زه څه وکړم؟ ګواهان هم پیش کړم، زه مدعي ګواهان هم پیش کړي دا کتاب دی په فلانکي مې خرڅ کړی. نو قاضي به ده ته ووایي، دا به قاضي ته اول نه ووایي چې ما زه به داسې وکړم دا کتاب به خرڅ کړم، یا به ورته قاضي ووایي دا کتاب خرڅ کړه مارکیټ کې څومره روپو باندې دې په هغه خرڅ کړی هغه دې ځان له واله او بقیه امانت کېده، او که نه ارزان دې خرڅ کو نه خرڅېدلو بس 9 روپۍ به دې ورپسې پاتې، او که به مسلمان یو خبره به ختمه شي. دلته څوک چې غایب دی مشتري مدعا علیه هم دی، مشتري مدعا علیه هم دی که نه، هغه نه خپله حاضر دی، نه وکیل شته، نه ولا مسخر مقرر کو، به هم فیصله کوي. الا فی صورت اراد المدعي مدعي اراده لري ان یاخذ حقه چې خپل حق والی من ثمن مال د ثمن د مالنا کان للغائب عنده، ثمن د مال والی مال کم مال چې هغه د غایب دی د سره، مثلا اشترى من المدعي شيئا، مدعا علیه د مدعي نه څه شی والی، باید څوک شو مدعي، فغاب مدعا علیه مشتری غایب شي قبل قبضه، مبیه لانی قبض کړي غیبتا منقطعه، غیبت منقطعه 3 ورځو یعنی 78 کیلومتر یا زیات لري، او څوک وایي چې قافلې کال کې یو بیرم زیرا زینالته، فلا یشترط حضور الخصم، نو حضور د خصم نه دی ضروري، بل جاز للقاضي د بار جائز ده بعد اقامه البینه من المدعي، پس هغه نه چې قائم شي گواهان د مدعي د طرفه چې شی مې به خرڅ کړی دی جی او غایب دی، نو قاضي به څه کوي؟ جاز للقاضي ان يحكم ببيع المبيع، چې فیصله په خرڅولو د مبيع وکي، و ایفاء الثمن، او ورته وایي چې بس پیسې ته خپلې واله، من غیر حاجة الى حضور الخصم، هیڅ حاجت نشته چې خصم حاضر شي، او نسب وکیل، او دې ته حاجت نشته چې هغه له طرفه وکیل مقرر کی. الفصل الثاني في مسائل تقليد القضاء، د فصل ثاني کې راته مسائل د قضا د تقلید بیانې. یو سړي ته قضاوت سپارل شي د هغې مسایل لواوره. یصح تقلید القضاء بلا شرط، مولوي صاحب یو سړی قاضي جوړی شرط پې نه لګي هم صحیح ده، او که شرط پورې معلق کې ورته ووې پلاني ښار ته چې څنګه ورسېدلې ته به قاضي، یعنې په دې شرط چې ته پلانکي ښار ته ورسېږي نو ته به قاضي، نو چې هغه چې کله ملته ورسېږي شرط به موجود شي نو بیا به قاضي جوړ شي. بهرحال مرسل قضاوت هم صحیح دی او معلق هم صحیح دی. وګورئ، یصح تقلید القضاء بلا شرط ويصح تعلیقه بالشرط، مثلا اذا قال ان قدمت بلدة كذا فانت قاضيها صح. اوس وی مضاف هم صحیح دی، قضاوت مضاف هم صحیح دی. مضاف معنی دا یو زمانی ته قضاوت نسبت وکړي، لکه ته به راتلونکي میاشت کې قاضي جوړ شي، راتلونکي کال کې به ته قاضي، پوهېږئ که نه پې یار. يجوز اضافه تقلید القضاء، جائز د نسبت کول د قضاوت د تقلید الى زمن مستقبل، مثلا قال له یو سړی قاضي ته وی جعلتک قاضي، انت ما قاضي وګرځولې رأس شهر، د میاشت په شروع نه به ته قاضي کذا پلان کوي میاشت، فاذا جاء الرأس صار قاضيا. تاسو ورسېدلی ور یو معلق او یو مضاف دواړو کې فرق دی، مخکې هم کړی او قدرې کې معلق کې شرط پورې معلق کې دا کار که وشو ته به داسې او که ونه شو نه به، او مضاف کې شرط مرد نه به ته وایي پلان کې ټیم ته قاضي، معلق کې وس نه ورته وایي ته قاضي، وس نه وایي، خو حکم د قضاوت الله راځي چې کله شرط موجود شي، پوه شولې پې. او په مضاف کې د وس نه حکم پې د سره لګوي نه، مطلب چې کله جنوري راله مثلا 1 جنوري هغه وخت نه به ته قاضي شي، هغه وخت نه حکم لګوي. موږ دا خبره په طلاق کې کړې وه، یو سړی ښځې ته وایي که ته کور ته داخله چې ته به طلاق یې، دلته طلاق الفاظ اوس وایي، سبب اوس موجود شي، حکم یې بیا د شرط د وجود په وخت کې راځي خالي. او که ورته وایي چې هلک ته جمعې په ورځ به ته طلاق یې، دلته هغه سبب هم فی الحال نه موجود، چې کله جمعې ورځ راشي هلته به سبب موجود وي الفاظو په اعتبار سره. ښه جي.
ويجوز توقيت نفس القضاء بزمان وسوي قضاء مقيد کولم سیدی مثلا ورته وي یو میشه پورې به قاضي یو کال پورې به قاضي دام سیدی يجوز توقيت نفس القضاء بزمان فإذا قال له أنت قاضي هذه البلدة هذا الشهر سرب ديامش صح وصار قاضيا بقدر ثمرة يذكر ما غمر بدا قاضي بي ويجوز تخصيص القضاء مكان پورم خاص کول ټیک دی لکه تب قاضي کو سرب د پلان کې مثلا سره د بخور به دا سنه چې بار خلکو لم قضاوت کې یا بار لال چلتم قاضي ځان نه جوړ کړي بار بنای نن سبا خټول د سی کنه خپل خاص زین او قاضي ني او د زمانو خبرم پکې 3 کالو د پاره 5 کالو د پاره ويجوز تخصيص القضاء بمكان فاذا قلد السلطان قضاء بلده یو کله چې قاضي جوړ کې سلطان د قضا د یو خار څوک نو قضا پلان کې خار لا يصير قاضيا في غير هذا قاضي نه جوړيږي دې خار بلد نه علاوه بل بلد کې ورسېدلې به مليسب استثناء په قضاوت کې سیده تاسو لګو ګورئ یو سره قاضي ته وای حاکم شتا قاضي جوړو ما خو غره پلان کی کار کې به قضاوت نه کې دا مسائل چې دي کې به قضاوت نه کې یا ورته وای پلان کی سړي له به قضاوت نه کې دا صحیح ده نو هغه کارونه کې قضاوت نشي کولای که څوک مستثنا کړي هغه د بار قضاوت به نشي کولای ګورئ ويجوز استثناء بعض الخصومات جائز ده چې استثناء د بعضی خصومات وشي او یا سما د خصومت رجل بعینه وشي چې د سپلنی کی سړي خصومت به تناوري او اذا حصل ذلك کله چې دا حاصل شي مطلب وې منی قضاوت وشي لم يصير قاضيا في المستثنيات کې بر قاضي نه وی قضاوت به نه چلیږي ورسېدلې به ولې دام سیده چې قضاوت دا مربت کې شرط پوري الکه تبا قاضي په دې شرط چې ګوره رشوت وانه لې یا څوک خلاف شرع کار کوي دغه امتثال باندې کې چا باندې به خلاف شرع کار نه کوي کوم دي کومه به قاضي نه نو بس دا قضاوت ټیک دی کله چې د رشوت واخستلو قضاوت به ختم شي ځکه چې وته ویلیو ته قاضي په دې شرط چې یعنی ترڅو چې دا رشوت نه اخیسته نو چې واخستلو قضاوت ختم شو یی امتثال چا باندې خلاف شرع کار وکړو نو قضاوت به شي ونه رسیدلې يجوز ربط نفس القضاء جائز ده چې مربط کې نفس قضاء بالشرط پوری مثلا شرط عليه حاکم بشرط ولګولو ان لا ترتشي تبرشوت عليه ولا تمتثل امر احد او امتثال باندې کې د چا د کار علا خلاف شرع باندې د چا خلاف شرع کار باندې پورا کې چا نه خلاف شرع کار نه علي کني به تقاضي نه فاذا فعل شيئا كرشوت واخصلو يي امتثال امر احد على خلاف الشرع وکو نو من ذلك لا يبقى قاضيا دغه چې کوم کارو کو قاضي بنوي او به رسیدلې ويصح تقليد القضاء من الامير سواء كان عادلا دم هدايه مساله ده وليس کوم امیر او حاکم وی کاغه عادل وی عادل دا غنم قاضي جوړېدل شي یعنی داغه په بادشاہي کې قاضي جوړېدل شي داغه په حکومت کې او که ظالم یا کافر بادشاہي کنه ظالم او کافر بادشاہ جابر او هغه ته قضاوت منصب درکې نو قاضي جوړېدل شي خو شرط پکې دای مولا لګولې ده اعلی قاضي جوړېدل شي چې ته حق باندې فیصله کې دا درته ممکني او کته ته پته چې حق باندې فیصله راته ممکن نه دي نو به قضاوت ټیک نه ده یو باندې حق فیصله کې دا خو جایز نه ده مسله ورسېدلې کنه الته باقاعده مثالونه ورکړي دي او دا مثال مرکلی چې د معاویه رضی الله تعالی عنہ په دور کې حالانکه هغه بادشاہت ټیک نه و خلیفتو به سینه ولی رضی الله موجودګۍ کې او بهم داغه د طرف خلق قاضین جوړ شي صحابه معلومیږي ک حاکم حق یو کنه حق بهر صورت دغه د طرف قاضي جوړېدل شي به د حجاج ابن یوسف چې هغه جابر ظالم جائر دا تابعین دغه په دغه دور کې هم قاضین جوړ شو اگر که عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبه چې یو کس به قاضي جوړو یو منصب باندې فایز کو چا ورته ویل چې حجاج ابن یوسف په دور کې دا حاکم پاتې شوی دی نه دغه دی منصب باندې پاتې شوی به لري کولو یو کس یې جوړ کړو چا ورته ویل چې دا خو حجاج ابن یوسف په دور کې په دغه منصب باندې پاتې شوی او راوی غوښتلو
ولته ختم شي هغه ته ما یو ورځ کار کړی یو ورځ نه یو منټ چې چا هغه سره وخت تیر کړی کنه هم نه پرېدو نو طالبان چې وسوي چې هغه اشرف غنی والا کوم کسان نه پرېدو دا بالکل مطلب د اسراف په لار باندې روان دي خیالم دې کنه وګورئ هدايه کې د قصې کا طالبان یې ګنده ذکر کړي تاب کې ما ویل هجي ويصح تقليد القضاء من الامير کنس کم تقلید لفظ راغلی دی تقلید القضاء او در المختار کی هغه کې تقلد لفظ دی تقلد ويجوز التقلد لاندې شامل کړي دي چې علامه شامی چې تقلید په ځای باندې تقلد بهتر دی یعنی هغه لیکلي چې بعض خلکو تقلید ذکر کړي لکه ويصح التقليد القضاء معنا ويصح التقلد القضاء او منصب د قضاء حاصل ول سيدي من الامير د امير نه سواء كان عادل وي او که جائر وي مؤمن وي او که کافر وي شرط وسره لګي بشرط الله يكون مانع من العدل چې حق فیصله کې دغه معنی نه وي ولا يصح التقلد یا تقلید من العوام یو سره د عوامو له طرف قاضي ځان جوړي نه جوړيږي کله قاضي جوړول د عوامو کار نه دی بڅوک جوړي امیر حاکم به جوړي لأن ولایت القضاء چې د مستمده دا حاصلېږي ممن دا چانه له الغلبه والقهر چر بار چې غلبه او قهر وي لا من الافراد کی خدا نه 357 لا يجوز للقاضي وليس القاضي له دا جائز ده چې بل څوک قاضي جوړ کی وای کی اجازه ورته حاکم د طرف او چې بلم قاضي جوړولای شي خو جوړولای شي او کنه ورته نو نشي لا يجوز للقاضي ان يستخلف غيره جائز نه ده قاضي د بار چی ځان په بل خلیفہ جوړ کی مالم یوذن له ترڅو چې تبدی کی اجازه فی ذلک بدی کی ته اجازه نه ملاوي شوه صراحتا او یا دلالتا صراحتا او ویلی او یا مخکنه دغه شان اور فر رواني چې بل څوک هم قاضي جوړولای شي قاضي نو به هم ټیک ده او يجوز التولیه شخصین مې صرف دوه کسانو قاضي جوړو دوه قاضیانم جوړولای شي به چې دی فیصله کوي په مشوره باندې به کوي لکه دوه وکیلان شي مشوره باندې وکړ کوي او يجوز التوليه شخصين او اكثر لقضاء بلده واحده لكن سمام یو خر د بار ډیر قاضيني او متى حصل ذلك کله چې دغه شان حاصل شو یعنی دوه درې کسان قاضیان جوړ شو علم يجوز لاحدهما یو د بار جایز نه چې قضا وکي وحده وزان لا بدون الاخر الوکیلين خجي 359 اذا كان في المصر قاضيان كل منهما في محلة واحده لکبر وګورئ کله چې یو خار کې دوه قاضیانی یو په یو محله کې یو طرف کې بل ځای کې او د کسانو لانجه جوړ شي د مدعي یو وای چې زما د محلي په قاضي خلاص بل وای زما د محلي اوس بس کو امام ابو یوسف رحمه الله وای کوم چې مدعي یې یقل بس امام محمد رحمه الله وای کوم چې مدعي یې وای ما مدعي چې کوم قاضي خبره کې یقل بس یو په دې باندې فتوم دی وای وګورئ اذا كان في المصر قاضيان كل منهما في محلة واحدة ووقعت خصومة بين رجلين أحدهما في محلة والآخر في محلة أخرى والمدعي يريد مدعي إرادة أن يخاصمه إلى قاضي محلته والآخر مدعي إرادة يأباه غدين إنكار كي جزمار مالي قاضي بفيصل كي قال أبو يوسف رحمه الله العبرة للمدعي وقال محمد رحمه الله لا بل العبرة للمدعى عليه وعليه الفتوى كذا في أول لسان الحكام والبزازية كده سيدي وكل بيبسي موضعين دي كنا موضوعين اللي كان ياخذ غير كري وكل موضع يوجد فيه القضاة من المذاهب الأربعة وليس بكلا دسي يوم خاركي ده مختلف مذهبون ولا قاضيني ورسيدي كنا یو کس وی چې شافعي مسلک قاضي له فیصله وړو بل وی حنفي مسلک لانجه جوړه چول وس بسکو وتنازع الخصمان في اختيار القاضي نو فالاعتبار للمدعى عليه على المفتى به قول الله چې مدعى عليه د کوم مذهب قاضي يدو اقل به قال صاحب البحر وی وبه افتيت مرارا ما څو پیری بده فتوا ور کړی دا بس کو کنه لګو وایو به سبب لګ ډیر وایو بهر حال